فلا
ټول الله جل د انسان لپاره د انسان د فائدې لپاره پیدا کړل. دا ټول الله تعالی مخلوق چې د انسان خدمت کوي. انسان الله رب خپل ځان د خپل عبادت ته پیدا کړ. او انسان سره یو دشمنان را پیدا کړي دي چې هغه په هیڅ حال کې هم دا بنده او د انسان د الله جل محبت ته نه پرېږدي. د الله جل عبادت ته نه پرېږدي. داسې ظالم دشمنان دي چې الله جل ورته هم قرآن کې انه لکم عدو مبین. الله وایي تاسو د شیطان ملګرتیا مه کوئ، دا ستاسو ډېر ظالم دشمن دی، ښکاره دشمن دی. نو داسې دشمنان یې پیدا کړل عزتمندو چې مقابله ورسره ډېره یو نفس دی، یو شیطان دی. بل داسې دا نفس داسې خواهشات لري چې د انسان خپل خواهشاتو ته د نفسي خواهشاتو پسې ولګېږي. نو د الله رب العزت عبادت او د الله محبت ته نه پاتې کېږي. دا خواهشات او د الله عبادت دا د یو بل سره تضاد څیزونه دي. که ته خواهشات پوره کړې نو بیا به الله پاتې کېږي، او که ته الله رب العزت او د الله عبادت او محبت حاصلې نو بیا به خواهشاتو باندې خپل ایښودل غواړي. نو دا نفس او شیطان سره الله پاک دوه دشمنان پیدا کړل. دا داسې دوه رقیبان خدای پیدا کړل چې د الله او د بنده په منځ کې داسې حایل جوړېږي چې دا بنده الله پاک ته ونه رسېږي. بل طرف ته الله ذوالجلال انسان ته عقل ورکړ. انسان ته الله ذوالجلال عقل ورکړ، وحي ورته ورکړه، قرآن ورته نازل کړ، نبي آخر الزمان ورته راولېږه. داسې خبرې ورته د عقل ښایي، داسې خبرې ورته د وحي او د قرآن چې جلي وحي ده او که خفي وحي ده، داسې خبرې ورته کوي چې د انسان هغې ته سوچ وکړي نو د نفس او د شیطان مقابله بیا دلته اسانه ده. ځکه نفس او شیطان هغه ته په ظاهر باندې ډېر باسي. که د هغې خبرې د عقل متوجهېږي او عقل لګا وایي دا ورته خامخا دا فیصله درکړي چې دا خواهش دی، دا نفس دی او شیطان دی او دې ته ډېر باسي. د الله او ستا په منځ کې تفریقه او جدایي راوستل غواړي. خو چې کله وسیع ولګېدو بس دی ورو د الله نه لرې کېږي. په یو تیږي کې دوه تورې نه ځایېږي، په یو زړه کې دوه محبتونه نه ځایېږي، دوه مینې په یو زړه کې نه رادننه کېږي. او چې کله یو سړی د خواهشاتو مینه په زړه کې وردننه کړي نو د الله مینه پکې نه دننه کېږي، د پیغمبر مینه پکې نه دننه کېږي. او الله ذوالجلال د انسان د زړه د خپل ذات لپاره یو کور جوړ کړی دی. قلب المؤمن عرش الله، د مؤمن زړه دا د الله عرش دی. او دلته ولې د څوک چې چاپړه زاړی الله رب العزت پې سخت خفه کېږي دا زما عرش ورکولړدو. نو دغه وجه ده چې د انسان دا زړه چې دا د الله رب العزت کور دی. نو کله چې د الله په کور کې ته بل څوک ورډېره کړې، د مال مینه پکې ور واچې، د اولاد مینه پکې ور واچې، نو یا د الله مینه پکې بیا نه اچېږي. او چې د الله مینه پکې کوم خلک واچولي د بوټونو کې پراته دي دنیا کې، نه د خوراک او نه د څښاک او نه د کپړو د لباس او نه د مزو چرچو صفایش، دا یې په کې دا په یاست یې خپلې ده. نو عزتمندو هغه خلکو ته الله ذوالجلال خپله مینه ور نصیب کړې ده. دا دواړه خبرې نه د ابراهیم نجات هم رحمه الله یو ډېر لوی بزرګ دی او دی په خپل وخت باندې یو لوی سردار او یو لوی بادشاه و. خو بس الله ذوالجلال د هغه په زړه کې خپل محبت ورننه کړ، خپله مینه یې پکې ور واچوله. هغه بادشاهي یې جنت ته ورکړه او لاړ ګډا شو، ملنګ شو، راته شپه د الله ذوالجلال په عبادت باندې اخته و. ویې پېژنده، الله یې وپېژنده. چا چې الله وپېژنده محترمه هغه به بیا داسې دي. ځکه الله ذوالجلال فرمایي ما قدر الله حق قدره. دغه بدبختانو دا هغه شان ونه پېژنده سر چې د الله پېژندل پکار وو. نو چې هغه کله چې کومو خلکو الله پېژندلی دی هغه ته د دنیا دا ټوله زندګي لکه یو او غشت ښکاري. هسې یو پزون اعلان قرآن کې فرمایي چې د دنیا دا ژوند چې دی هو لعب، دا هغسې دي او لعبې دي، دا د ماشومانو لعبې
چې دا کار په دې په بیا आवाज راته کیږي لکه څنګه چې ماشوم یا څه مصیبت دی منځ کې راوي کوم نور आवाज راکي اته کشان د مخلوق د ذکر په خواهشاتو کې ورغلي چې د الله د طرف نه له आवाज کیږي نو دا باندې راځي پته ولګي وای دا بیا د ماسپخین مستیم شو دا بیا ماتي ګر شو مونږ په الله تعالی دې کړی تک کشان د لګي او وسیدي دې الله الله ولای وی دي نو چې کله په دې باندې خلک اخته شي کنه نو دا خدای پاک کیږي او چې حقيقي الله او پیژن بیا دې توجه لري ابراهيم نے هم یو ورځ بیا کار کې ناشته کین ګړډي کین دا بلګان کی خو پیژنې ده ان زه هغه چې خبرې د وام او کله مشران دا نه لړل چې دا کشران باندې خپلې جبې سره سکري دغه په پښتو نه ورته بیګار واقعي کې بیان وکړو زمانه کوي ما خپل بل چې باجات ما ارته کړه خبرو خپل جبې احترام کوي تاسو خپل وخت خپل جبې عزت کوي چې خپل ځای پرځای راکې دغه دشمن هغه راکې الله خالق اليهود والنصارى دي يهود والنصارى مخالفت کا چې د توحید ضرورت دی جبر کول هر یو جایز دی خو یو الحاق دی یو ادغام دی ادغام خو به کې وکړه تاسو په مستعمل کېږئ خیر دغه خو استعمال وما په خپل خبرو کې د خدای د دشمن جبر راځه نه کوه په خپل جبر کې راځي جبر راځه نه کوه په ځان کې دا کمال پیدا کړي په پردای جبر کې خپل جبر ورته نه کوي موږ خپل جبر یې کړو او دې په ترتیب لګام دی او څنګه لګام دی نه کونا دغه یو فخر کوي محترم دا فخر نه دی د سپکه خبره ده چې هغه سره هغه کس هغه باندې چې هغه خدای دشمن دی يهودي نصارى او قران کې الله تعالی خصوص درته ویلي چې دا ستا چلې نشي درست کېږي او پیغمبر دې دا خبره کړل ولئن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من الله من ولي ولا نصير او محبوبا کدا يهود او نصارى دې پر بل دې خبره دې ومنلا دې سره تعلق پیدا کو محبت او سره کو الله تعالی وي ولې ما ته طرف نه بیا کیدا یا خبره وي یا په کې دې درنه کې دې فرقي یا په کې ما درنه کې چې دې په کې درنه کو الله تعالی او يهود او نصارى ولا بيتا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله وما بند تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله وولتاسو الله جلال يادو الناس تاسو مالنا واستاسو اولاد وافقه کی الله درنه کی اولاد خوب دے پل سینما دی علماء خوب اللہ درنه کی الله مين دلګړو نوازي سینا چې اولاد په محبت کې راځي او الله درنه پاتې شو اسینا چې مال په مینه کې راځي او الله درنه پاتې شو ولدا څنګه نه الله وایي بالکل دا ټول باندې کا هغه پر یادوي ته چاري چا خپل لوی وځوي به بابا ما ویلي چې دا اصلي علوم نه خلاف دي د سکول د تعلیم د اسکار نه خلاف دي دا به نه کېده به نه یې کنه به نه کنه بابا مې ما ته پته راځي به مشکل راځي هیڅ چل نشته اسه خلک خبرې جا پسې نه کوي خدای چې بس چالي کنه چې دا تاسو کې بچیا اسه خبرې کوي ټول اسکالي کړینا وېزما ولکه وی بچیا دا ما باندې ټول دی دا ما په مت دی البته زما چې کوم منصور دی زما کوم عقیده ده او زما چې کوم دغه دی کنه وی هغه تاسو نه هغه تاسو نه ځکه نه دی په خپل زما خبره ده زما خبره نه کوي کا وی څو هغه ورته بچیا زه د تعلیم نه د علم د یونیورسيټي نه د کالج نه د سکول نه خلاف نه یم البته زه یو خبره کوم دې څو وی تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں بھولو تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں بھولو
خبر کوئی گئی دا جهان الله مله پیدا کړی دی به استعمال ہو د خپلونو مزه به ځاخلم د دې مزه چې دا مالي دا الله مال د اسمان زماره د اسمت زماره د دنیا د خپل کوکو چمک دمک دا زماره د اسمان خپل پای ټول الله مال پیدا کړی دی زه دې باندې پیدا کړی چې په دې خدمت کوم زما دې څو کی دا کوم زه دې علما الله دې دا سستا ته زما تمازان پیدا کړی ته دې دې پیدا کړی چې ته دې دا کې ته دې کې تاسو ورما کیږي او تاسو په کې خلې چې تاسو به یې ویګم نه کدا کار دې په کار نه وایي نه ولا باندې خپل چې دې وې تم شو څنګه هلې چې پړو پارک میں پولو جائز ہے وہ پارو میں اڑو چرخ میں جھولو بس ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد بس یو سخن خبری دوئی بس یو خبر آدمہ دا عاجز بندے یاد و سادا اللہ اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو اللہ میں روا اپن حقیقت میں روا یا اللہ اور اس کی حقیقت کو نہ بھولو اللہ میں روا اور اللہ حقیقت میں روا لا سکوا سخلاف دین دینا محترم دا دوا دینا خلاف دیو خدا من چې کوم حق ته رسېدلی دا هم موږ د الله نه دي ویلي چې ته داسې حق ته ورسېږې چې د یهودو د نصاراو هغه ژبه د فخر په شکل باندې استعمالې ستا په ژبه کې یو شي لپاره خپل څه نوم نشته څه الفاظ نشته څه کلمات نشته شته نو چې شته نو ولې نه استعمالې چې د انګرېز هغه استعمالې ستا لپاره په خپله ژبه کې نومونه نشته شته نو ولې نه استعمالې د انګرېز هغه پکې ولې راتګ نه کوي اوس چې دوی خبرې کوي پښتو کې کوي نو عام طور سره پکې نیم په نیم انګرېزي وایي ان یاد پکې د سرو دپاره وایي الله پاک پکې په دې باندې که تا پکې د عربی کې دننه کولې داسې الفاظ دې په کوم چې حدیث او قرآن کې راغلي دي نو الله به خوشحالېده ځکه چې دا په خپله ژبه کې هغه الفاظ درنه کول کوم چې قرآن او حدیث کې راغلي دي نو ټیک وه خو ته پکې هغه الفاظ ور درنه کړې ها ضرورت دی ضرورت بیا نبي اسلام یو صحابي کوي وی دی دا ژبه زده کړه موږ ته ضرورت کله کله پېښېږي دی سره د خبرو اترو کولو هغه ورته یې ښه دي نو په پنځلس ورځو کې ورته ژبه زده کړه وی زه اوس که د هغې څه سفیر راځي یا د هغې څوک راځي او خبرې کولې بس چې زه ورته اوس خبرې کولی شم په پنځلس ورځې که صحابه زبردست صحابه وو دوی په پنځلس کاله کې نشي زده کولی په پنځلس کاله کې به موږ هلکان نشي زده کولی هغه په پنځلس سره د انګریزي بس موږ ته راځي ما ته راځي بېغمه ماشه به ورسره خبرې کوم او زه به ستا هغه دغه کوم ترجماني به درله کوم نو عزتمندو خبره مې کوله باید ابراهیم د الهام صاحب خپل کین ګڼل نو کین پېژنې نو دا مشران سره خدای کنه پېژني کشران دوی نه پېژني کشران ما بېګا وم هغه ته وي ما تاسو د پښتو درځي دي کشرانو له هغه یې دغه سره خواږه راخواږه ما یې کله ته ورکړي دي ګوتو ظلم نه وي د دې غټه کوتا د دې مسواکه کوتا د دې مانده کوتا د دې خچه کوتا د دې څه نوم دی الله پښتو اوس که مې ته وایي چې انګلیش کې نو مې ټول به شاید چې ورشي اوس که مې ته وایي چې هند سره بل سره وستا صبات را ټول افهامه یې دا ورته په عربی کې وایي هند سره بل سره وستا صباته یا صبابه صبابه ورته هم وایي او مصابحه ورته هم وایي او صبابه سب د ګنځلو نه دی سب معنه ګنځل دې ته صبابه نه کوي چې دا د ګنځل په وخت کې خوځي دې ته عربی کې صبابه وایي دې ګوتې ته او دا صبابه سب معنه ګنځل او دې ته دا صبابه نه کوي چې څوک چې هغه په جنګ کې وي دا ورته نه خوځي دا ورته نه خوځي دې وی کوئی بشم نه دا یې ورته خوځي نو ځکه ورته صبابه وایي په پښتو کې هم د دې نوم شته دا خچه کوتا دا منډه کوتا دا مسواکه کوتا دا یې وټه کوتا دا یې وه دې نوم دا اوس کشران به نه ورځي مشران ته ورځي شی دی ته ورځي خو کشران د پښتو نه ورځي نو زه اوس که مې دی چې انګلیس کې ورته زه نو ټاس ټوس به یې ټول ته به ورسي خو خپله ژبه کې نه درځي نه خپلې ژبې باندې ولې شرمېږي دې ته څه وایي ذاتن نو پرېږده چې زده یې کړي المار هغه ته وایي باید ښه دا راته ووایي چې قرآن کې آیت ورته ولوسته ما چې قرآن کې الله پاک وایي چې د دنیا د زندګي کې متاع الغرور دا متاع دی د دوکهباز
ما متا وتا راي کې وای سپونه وتا پښتو کې وای ما سپونه پیژنې ان تاسو پیژنې نه مشران کو پیژنې اوس پښتو کې وتا سپونه وای باندې کې وتا پارای کې وتا متا وای سپونه څه کوي زده دی یو پاتې و سپونه وای هغه کړي د مشران زنانه و به چنګ وړونه او ورته وکړل ان بیا دې راو تا کول هغه خبره دې سره وندول هغه دې دې چې ګان کوي ګان نه ګان د دې نه کنه دې چې دې ګان کوي نو کې بیا کپړای دی وا انا ورته چې راځو لاګي کپړه دې راو هغه دې سره وي الله پاک کوئی داسې کړه سپونه د دنیا د زندګۍ داسې لکه سپونه او سپونه راځي ته چې سپونه کې وو وي السته کې شو کې دوکا چې کله کې والی ګڼه په لړ کې دی ورو ته قسم دي وایي اوس بیا خبر نه دی ویس په دې نشي پکې ویس پکې نه هغه ګوري پکې ورو قرآن پکې سنو نو دا په الله پاک کوئی د دنیا د زندګۍ د سپونه دا ته دوکا چې توای ته دی غلامون دی او دا بنگلا موټر دی او دا خپل کلوګر بنگلا پلانې دی چې کله لړۍ اړه قسم لاس اړه پیژنې کنه دا د لړۍ په بدې ته اړه وایي تاسو بدر بابا په بدې ته اړه وایي نو چې اړه قسم لاس کې کنه نو چې یو کته نسوب کې نه پکې زیرو نه پکې دلوا نه پکې اړې ګریوا نه پکې هغه وداوا نه پکې افغانیا نه پکې هغه ترو هغه څه شپېدو کارو د ټولو تاسو انتظام چې وکړ د شپېدو کارو چې شپېدو شي د وشتو شي چې شپېدو شي نو د وشتو شي بس دا بیا محکمه وي بس د بابا ودا بس خاله کور قضا او کې ما باندې لیکل دا کوي یې مکه اوس ورته کوي وای اوس څنګه باندې وای ودا اسی کله دا خرچه درې کما بیا کوم ډول باندې شتبین کړه ال خرچه ورته ملایي ته هم له مازه مو پروسو کې ورته وایدا بیا په څو کې دي ساليږي د سپیټو د وخت په بیا خو بیا خو د وستو شي کنه نو د سپیټو کارو نه دی تاسو چې څه کوو د سپیټو کارو باندې په چې سپیټو پورا شي انا هغه وته مو انسان د چې کور تلاشي د کور هغه کوي بابا بعد څه کړل د چړې ازار شي نو راځي تاسو دی وګورئ بعد نو چې باندې بابا باندې مرته چې راځي نو ټول به مارشي ته کوم نو تاسو ځان مکو چې راځي نو دای په ټوټي باندې په د باندې خلک وایي چې مصیبت ده څنګه راوځي منګه تا کړیو د کور خلک وایي چې مصیبت ده کباب وته مخوي دې څه ادھر کیا ہے نہ ادھر کیا ہے نہ خدا ہی میرا انسان Isu ni ko nashte on dakka mama chigire dura wa aw de gatel gol aw da tanha mera ligara ada bayakam do wali be ram na ligo ada bayakam do wali be dab mat ne yo khakul uta na ligara ana de ja amo de ka kamo aw de mama ma jite ada mala da jite ji be tarame wachi kala ra ko ke nasal ana ne ja la ji de ne ja mama jite malum ada sab ta ja la ji mama ji ne रास्ता पलास की चिकड़ा ना जाती मामा जी कुछ आला और मुझे ने उनका मुझे ने क्या सवाल कीजिए और कई चिकला का अरबियाता वक्त किसकी लगी जरा नचर वक्त अल्लाह रजा कोल नो अल्लाह रजा कर और जिसको के रजा कोल अगर बात जो बेवफानी खजा बेवफा बची बेवफा दुनिया बेवफा दया रूह बेवफा दाविरुना दारुना नास दा बेवफा कुल दुनिया बेवफा यो अल्लाह को वफादार अल्लाह सरता बिना नकल वफा सता के तो अल्लाह ताला को अल्लाह सरता ताल्लुक पे जाने और के कमजा से ताल्लुक पे रखो वही सर वफा नकला नबत देता के अनफा के शो वल्लाह इज्जत दी तेरा बात जदीद مسکم چې د راځه پاتې شو او دې د خلکو د خندا سترګې چې ټول شي د لار کې نشتا وګورې سماعت واسطه ملای راځي شو ګټه وټه نشي کولې د کور خلک په تاندې د بار خلک په تاندې او دې مایوس شو هیڅ سفرې باندې شو هیڅ سهارې باندې شو او دې راځي ایمان کې نه خوش
چې جومات کې څوک نشته او ویلي الله سترګې مې شرمېږي چې تا له اواز درکوم چې څه وخت تا د اواز درکولو ټیم و نو زه په نورو دعوت باندې اخته وم زه د ښځې او د بچو په خدمت اخته وم زه د بنګې او د موټر په غم باندې اخته وم زه د خلکو د زندګان مردباد په غم اخته وم که یو خپل زوی کې ما تا سره تعلق جوړ نه کوم چې کومو خلکو سره مې تعلق جوړ کړه الله هغې سره مې ځای نشته اوس بابا جلدام نشي ویلی چې وږې شوي له ورو ټیاره راغلي چې ودرانې دا نشي ویلی چې دا خو کلکه ده لکه پسته په کار پکې ویلې هغې مې سترګې راوباسي عجب دام نشي ویلی ته دې هېڅ نو الله پاک وایي چې دی په دغه وخت کې چې دا د ټولو خلکو نه دی پاتې شو او دې جومات کې سر کېښوده یا د شپې راپاڅېد خپل کټ سره یې ځان ته جانماز واچو په هغې باندې ودرېد او سر یې په ځمکه کېښوده او سترګو یې یو دوه څاڅکي پرېوتل الله هېڅوک مې نشته خدای یو ته مې خفه کړی تا سره مې تعلق نه دی ساتلی او چې چا سره مې ساتلی دی هغې سره مې ځای نشته نو الله بندګان دغه وخت کې وایي لبیک یا عبدي الله الله آواز ورکړي و زما بنده حاضر یم وایه الله څنګه ووایم ما خو تا سره څه تعلق نه دی تا دغې په طاعت په عبادت مې زړه یخ نه کړو په طاعت په عبادت مې زړه یخ نه کړو معلومیږي چې یا دیو یم یا تواب یم الله څه چې کول پکار وه مې ونه کړل الله تا سره مې تعلق او مینه پیدا نه کړه تا سره مې تعلق ونه ساتو چې چا سره مې وساته نو هغې سره مې ځای نشته ادې الله اوس مې ځواني نشته عبادت نشم کولی الله اوس مې ځواني نشته نو ګټه نشم کولی ستا په نوم باندې خر ته کوم دی او کوم سوي جیر کې نشته الله لاس مې خالي دی بدن مې کمزور دی لیدل هم نشم کولی خدای ګرځېدل هم نشم کولی نو ستا عبادت به څنګه وکړمه الله ذوالجلال ورته وایي و زما بنده اوس هم چې تا ما ته وعد راکړ او اوس هم چې مې وویل چې یا الله نو الله تعالی ورته وایي و زما بنده حاضر یم یا الله یا زما بنده حاضر یم که د ټول مخلوق نه پاتې شوې خو زما نه نه پاتې کېږي که د اوبه نه خوشي شي خو د مالک نه نه خوشي کېږي د خلکو نه به خوشی شوی یې خلکو سره به دې ځای نه وي ښځې سره به دې ځای نه وي بچو سره به دې ځای نه وي یارو سره به دې ځای نه وي والله ورته وایي ما سره دې اوس هم ځای شته ستا د دې سترګو د لیدو اوښکو په انتظار وو چې کله به ته داسې وکړي چې ما طرف ته متوجه شي ووایي چې خدای بد پرې کړي دي الله وایي بس په دې ټکي په انتظار وم قسم دی نبي علیه السلام فرمایي الله تعالی ورته برکت راته دوه څاڅکي دي یو دغه څاڅکی چې دې عجز بابا د دې سترګو نه پرېوته الله وایي قسم دی که اسمانونه او ځمکې دا غرونه سمندرونه تمامه دنیا یو طرف ته کې ستا د سترګې دا یو څاڅکی بل طرف ته کې الله پاک وایي قسم دی تا ورباندې دون کړم ما سره اوس هم ځای شته شکر دی چې اوس دی خو عبدالرحمن بابا وایي ما کې هم سړي راورشي نو دی سم شي ما کې هم سړي راورشي نو دی سم شي ته د ګور غاړې لرانې نه شوې سم چې هغه ته قسمته دی چې دی د هر سره پاتې شو هم خدای ته توجه نه کوي دا بدبخته دی یعنې الله تعالی خو فرمایي یا
نو د په دې حال کې دا زیادت اوازونه کوي ان په دې جړا کې سترګې ورغلې نو چې کله سترګې ورغلې د سلام بدای باندې د دې نوته یا صمد یا صمد د الله تعالی په نور کې یو نوم دی یا صمد نو چې کله لاندې سترګې ورغلې نو هغه باندې د دې نوته سره په پرکانه کې وي یا سلام نو سلام زمانه انداز ته وګوره، زمانه کور ته او زمانه عزت ته وګوره، مخکې روز پر سره
وکړه زما خدای ته وي دا تاسو هغه ته وي ما ته اوس بادشاهي شوه بادشاهي د ملنګانو په دعا شي بادشاهي د ملنګانو په دعا شي زه رحمان هر بادشاه شم چې ګدا شم ټیک ده دې علماء ته وګوره بادشاہ کی کتنی دینداران حضرات ته وګوره دې فقیرانو ته ګټونو کې جناب بادشاہ کی کتنی نو یې اوس بادشاہ شو هغه دې ته څنګه بادشاہ شوې به ته په خلکو بادشاہي دې ته خلکو په ټولو بادشاہي کوم د خلکو په ټولو بادشاہي کوم ټولو کې ورته نه ما د خلکو په ټولو کې د معمولی لپاره دا بادشاہي په معموس شو په تمام مخلوق په بادشاہي شروع شو بیا څنګه نو سلام سین په هغه ناستو نو دا سین ته ستنه ورلولا هغه دې وګڼه کنه دې کو واسطه دې سین ته ورلولا دا ورته وی دې سین کې ما ستنه ان بادشاہ ته وی دې راوځه کنه راو دې سین دې څنګه راوځه دې وګورئ ورستان څنګه ورم ورته وی ته چې بادشاہ نو بادشاہ سره ډېر لوی طاقت دی هغه وکړه کنه چې دې ستنه دا راوځي نو یې کته ټول پوج راوړل نو ستنه څنګه راوځي ورته وی پورا بادشاہ نو دا اواز یې وکړو او دې وګورئ دې کو زمارو ما ستن پکار دا پس چې دا اواز یې وکړو کښې خاطر باندې سین پریس ملک دا چې سوره بیان دي ان اړ یو خبره کې د سروس تر دی ولې د خپل اصل وګور نه باندې ولې دا روان دي او ټول غاړه ته خاطر راځي دا خپل ودایښت کوي چې هم داستان وایي بادشاہ ته یو وګورو بادشاہ دې کړو ته بادشاہ دا کنه نو دې ورته وایي امیا چې سوره بیان دی یو د سروس تر خپل کې ولې دا د سروس دیو کوي ابراهیم علیه السلام سے ورته وای داستنه مې نه دي پکار ما چې سین تک مغرور ستنده ما خپل چې کین به ګډا خپل ستنده پکار نو ټول بیان استاد کاته کې ستنې کاته ورو لکه کوزي کړی ایو ما یې نو وتا خپل ستنې ورته کې راځي د دې راځي په بادشاہ دې کړو نو محترم دا ابراهیم علیه السلام سے حرام کرتے دے اتواف گئی قرضی وطر میرا شواقعی مجدہ دمونی دے بیوی دو وچی دو کتر میرا دازی خدای نرا تے زمان دے ملاقات نے شوڑی وقت یو بل جدا پاتی ناغا ترانی دیشو ورطوی بچی سو کی او سنگر آنے اگر تے بس بابا تواف کوما او زمان مطلب نور سے دے ما تقول وين شبدي ترقاش الإسلام وثلاثة عوجه قل لا نقول ببلاد السوقي بنور أكبر إبراهيم نمد إبراهيم من الهم نمد ويسنا خير كلنا بچه ويا باكر سب خير كلنا يو كنت يوتاو كله بيتا كنت يراكر بيه يو رومال يوتاو كله جاية كلب چلا سے بيتاو كله بچه تاو مالا وتاو كله ماستا موتا كله خودي وا اما ورته ویلو چې ګرما ته بچې زما کوشش کوي نو دا ورته خبره کوي په دې پیژنم او ته زما بچې ستا پلار دې ابراهیم دې مخا چې هغه له وخت لا ستا په د حرم کې حریم کعبہ میں چیخ چیخ کر رویا ملائکہ رہے اعلان یسجدو کرتے دینا سے تو دې ور رہے الله او دې چې پلار وزیر دوره مدرس په حرم کې او راشي هغه خپل خو هغه هیته ملاوشه و چې څنګه یې ورګه یو دې आवाज وشو ته ابراهیم په یو ورځ د زړه مینه راځي تاسو ویلي چې ماتا سره مینه راځي په دې کې دا نه کړي نو دا دې په ټول ورته نه تاسو ما سره مینه کړی دا نو دا بچی ته څه ورنن باسي بس دې بچی ته بچی اپا کېږه روز دې کو او یا الله ستاد مینه د پداسې سور بچی ځا کړ قربان چې ما دستا مینه پکا ما دستا محبت پکا د بچو محبت نه الله تعالی دې فرمایي لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن دعاه تعالی
الله دې موږ ټولو ته د عبادت د طاقت او د نبي اسلام د اطاعت او د محبت توفیق را نصیب کړي. که څومره خلک چې دې جمع کې حاضر دی یا څومره زموږ داسې ملګري دوستان د ملګري خواري او کوشش کوي، هغه مسافر چې دنیا په کوله کوله کې پراته دي او موږ سره په دې درس کې اوس شریک دي او پرې ګوري، الله رب العزت